نو زموږ د پشین بریلویان څه وایي؟ هغه وایي نبي علیه السلام چې دی دا نوراني بشر دی دا، او د ده رڼا به دومره قدر زیاته وله چې لمر و سپوږمۍ د هغه رڼا ته عاجز ولو. وایي نبي علیه السلام چې به راووتی د لمر رڼا به کمه سپره، او د 14 سپوږمۍ تر هغه هم د نبي علیه السلام رڼا زیاته وله. نو تاسو دا اندازه ولګوئ چې زموږ د پشین بریلویان د پنجاب در بریلویانو کم نه دي. هغه نظریه چې د پنجاب او د سند د بریلویانو ده، او دوی وایي موږ هغه رقم نظریه نه لرو. دا دوی په تقریرو کې د الفاظ ذکر کړي چې موږ وایي نبي علیه السلام په اعتبار د هدایت باندې، په اعتبار د اوصافو د کمالاتو باندې نبي علیه السلام سراپا هدایت ولو، نور ولو. په اعتبار د ذات باندې نبي علیه السلام هغه بشر ولو. نو دا کسان څه وایي؟ نبي علیه السلام نوراني بشر دی. نوراني بشر څه معنا؟ چې مازې شکل و صورت د انسان دی لیکن حقیقت کې د نور جوړ دی. دا ځکه کتاب کې هم دا لیکلي چې دا بشر نوراني دی. بیا یې لیکلي د نورانیت او د بشریت دواړو څخه انکار ضلالت دی. موږ هم وایي چې د نبي علیه السلام نور هم دی، بشر هم دی، خو فرق دا دی موږ وایي نبي علیه السلام په اعتبار د ذات باندې بشر دی، په اعتبار د صفت باندې، په اعتبار د اعمالو باندې، په اعتبار د اخلاقو باندې د انسانانو دپاره نور دی. او دا بریلویان څه وایي؟ هغه وایي په اعتبار د ذات باندې نبي علیه السلام نور هم دی، بشر هم دی. معنی ذات د نبي علیه السلام دا رقم رڼا کوي لکه څنګه چې لمر رڼا کوي. نو دا چې ذات ته د دا رقم رڼا ثابتوي، نو بیا د نبي علیه السلام دپاره د سایې هم دا خلک قایل نه دي. او دا نورانیت چې څوک انکار کوي وایي دا ګمراه دي. دا او دا خبره د زموږ د پشین د بریلویانو چې عقیده ناجیه او نورو تقریرو کې دې ذکر کړې ده، دا خبره د بریلویانو مشر مفتی احمد یار خان نعیمي دا هم ذکر کړې ده. رسائل نعیمیه په دې کې یو رساله ده، رساله نور. رسالہ نور مع رسائل نعیمیہ صفحہ نمبر 39 کی ذکر کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے اور نور بھی ہے. تو گر وہ نبی علیہ السلام بشر ہم دی، نور ہم دی. اس مجموعی بشر ہم دی، نور ہم دی، لیکن دی سکی دی دا غدوار پا ذات کی سر جمع کی. وی دا غذات پا صورت دا بشر کی دی، ظاہر طور انسان دی، حقیقت کی نور دی. دا مانا دا د نبی علیہ السلام ذات چې کوم ده د نور جوړ دی، یعنی نورانی بشر ہے. ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے. خپل د الفاظ ذکر کی. رسالہ نور مع رسائل نعیمیہ صفحہ نمبر 39 کی ذکر کی. اہل سنت والجماعت د صحابه کرام څخه ونیسي تر دا نن دوره پورې هغوی نبی علیہ السلام د خپل نوع په اعتبار سره بشر ولو، لیکن د اوصافو د کمالاتو په اعتبار سره د هغه هېڅ مثل نشته. بې مثله انسان ولو. اوصاف او کمالات د نبی علیه السلام مثل نه لري، لیکن په اعتبار د نوع باندې نبی علیه السلام بشر ولو. لکه د دې عقیدې وضاحت حضرت لدھیانوی شہید رحمہ اللہ ډېر ښه کړی دی. هغه میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ صرف نوع بشر میں داخل ہے بلکہ افضل البشر ہے. چې نبی علیہ السلام و ازما عقیده دا ده چې نبی علیہ السلام د خپل ذات په اعتبار باندې نه دا دی چې صرف بشر دی، په بشر کې داخل دی، بلکہ افضل البشر دی. نہ صرف انسان ہے بلکہ نوع انسانی کے سردار ہے. خالی انسان نه دی چې عام انسان ہوتا ہے، بلکہ د ټولو انسانانو سردار دی. نہ صرف آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے بلکہ آدم اور اولاد آدم کے لیے سرمایہ افتخار ہے. و نه دا دی چې صرف د آدم علیہ السلام د اولاد څخه دی، بلکہ د اولاد آدم د پاره سرمایه د افتخار د ټول اولاد آدم به په نبی علیہ السلام باندې افتخار کی، فخر کی. بل ځای لیکي اپنی نوع کے اعتبار سے بشر ہے، اسی طرح آپ صفت ہدایت کے لحاظ سے ساری انسانیت کے لیے بنارہ نور ہے. ویني په اعتبار د نوع دا بشر ولو او په اعتبار د صفت د هدایت باندې چې انسانان ته ښه لار ښووله، خلک یې د ګمراهي څخه د کفر او د شرک راایستل، په دا اعتبار باندې نبی علیہ السلام نور ولو. نو د ذات سره د نورانیت تعلق نه دی چې نبی علیہ السلام ذات د نور پیدا ولو. لہٰذا ذات کے صفت ہدایت کے لحاظ سے ساری انسانیت کے لیے مینارہ نور ہے. یہی نور ہے جس کی روشنی میں انسانیت کو
खुदा का रास्ता मिल सकता है. وایي دا هغه رڼا ده چې د نبی علیه اسلام پر تعلیماتو د هغه پر هدایاتو باندې خلک عمل وکړي نو د هغه په وجه باندې خدا کا راستہ مل سکتا ہے. د خدای پاک لار به انسان ته ملاویږي جس کی روشنی ابد تک درخشندہ و تابندہ رہے گی. وایي د هغه رڼا چې کوم ده تر قیامته پورې به د هغه رقم روښانه وي. اختلاف امت صراط مستقیم صفحه نمبر 37 کې دا ذکر کوي. اوس یو دلیل چې کوم دی دا بریلویان ذکر کوي د قرآن کریم یو آیت دی چې قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. تحقیق سر رالی تاسو لره من الله د الله د جانب نور و کتاب مبین او بل کتاب مبین دی. اوس نور او کتاب مبین د دې څه چی مراد دی؟ نو دوی وایي چې د دې نور څخه مراد د نبی علیه السلام ذات مراد دی. وایي دا عطف دی، عطف تقاضا د تغایر کوي نو ځکه نور جلا سلو کتاب جلا، ځکه د نور او د کتاب مابین کې واو ذکر دی. وایي دا عطف تقاضا کوي د تغایر نو نور او کتاب جلا دی ځکه د دې څخه مراد چی سلو هغه نور د نبی علیه السلام دی او کتاب چې کوم دی هغه قرآن مراد دی. نو اول جواب موږ د دې د کوره وکړو د بریلویانو یو غټ عالم د سید نعیم الدین هغه ذکر کی نور سے مراد نور ہدایت ہے. وایي د نور څخه مراد نور د ہدایت دی. تبیان القرآن صفحه نمبر 139 جلد نمبر 3 کی ذکر کی. دویم خبر دارا چې د نور په تفسیر کې اختلاف دی، اقوال دی. بعض وایي د نور څخه مراد قرآن کریم دی. نو قد جاءکم من الله نور معنی قرآن و کتاب مبین دا دواړه یو شی دي سره. نور او کتاب مبین دا یو شی دی. او بعض وایي چې د نور څخه مراد اسلام مراد دی. قد جاءکم من الله نور تحقیق سره رالی تاسو لره نور معنی اسلام و کتاب مبین قرآن کریم دی. هغه په دې باندې چې دې څخه نبی علیہ السلام مراد دی، لیکن د دې څخه مراد څه معنا دی چې نبی علیہ السلام ذات په اعتبار نور نه دی. معنا څه معنا داسې نور دی نبی علیہ السلام چې په هغه باندې خلکو ته هدایت کیږي. نبی علیہ السلام داسې ذات دی چې د هغه په ذریعه باندې خلک ته رهنمایي حاصلیږي. نو د دې دویم دغه دا اصل چې چونکې د نور کې اختلاف دی، اقوال زیات دي. څوک وایي د نور څخه قرآن مراد دی، څوک وایي اسلام مراد دی، څوک وایي نبی علیہ السلام مراد دی. نو قاعده دا ده د اصول اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. څوک چې یو شي کې احتمال راسي چې ته پر مدعا باندې کم دلیل پیښې هغه دلیل محتمل وي، هغه پر خپله مدعا باندې قطعي نه وي، نو په هغه دلیل باندې بیا ستا مدعا ثابتېږي نه. نو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اوس دې آیت کې دا قطعي نه ده چې نبی علیہ السلام مراد دی او هغه نبی علیہ السلام په اعتبار د ذات چې کوم دی هغه نور مراد دی. اول خدا دی چې ټیک دی نبی علیہ السلام مراد سلو نو دې څخه مراد دا مقصد نه دی چې نبی علیہ السلام په اعتبار د ذات سره نور دی، بلکې نبی علیہ السلام چې مراد کې د نور څخه نو دا په اعتبار د صفت سره مراد دی، په اعتبار د هدایت سره مراد دی. او عقیده چې کوم ده دا په دلیل قطعي سره ثابتېږي، نو دلیل ظني سره نه ثابتېږي، محتمل دلیل سره عقیده نه ثابتېږي. او دریم دا دی د نور څخه مراد قرآن کریم دی. او تا چې ویلی چې عطف تقاضا تغایر کې موږ وایو ته عطف تفسیري دی. دا لکه قرآن کریم کې دا رقم ډېر ځایونه راغلي چې الله انا انزلنا التورات فیها هدى و نور. مونږ نازل کړي دي تورات هدى و نور. هدن هدایت دی و نور رڼا ده. نو اوس قرآن دغه تورات ته چې ویل سوي نور ویل سوی دی. نو اوس تورات چې و هغه خو دا رقم نه و چې هغه بلیدي، هغه دا رقم رڼا کوله لکه څراغ، دا رقم رڼا یې کول لکه لمر. وینې دلته خو نور ورته ویل سوي دي. تا خو ویل نبي علیه السلام چې کوم دی هغه به دا رقم نور ولو چې د لمر رڼا و هغه ته عاجزه وله. نو دلته خو تورات ته نور ویل سوي دي، نو تورات چې کوم دی هغه دا رقم رڼا و لکه لمر. سوره مائده کې دا ذکر کیږي. او بل دا دی موږ وایو چې دلته د نور څخه قرآن کریم مراد دی. دلیل پر دې باندې دا دی قرآن کریم کې راځي فآمنوا بالله ورسوله، تاسو ایمان اورئ پر الله باندې او پر رسول الله باندې. والنور الذي انزلنا، او هغه نور الله چې موږ نازل کړی دی. ګوره نور چې الله ما نازل کړی دی. نو اوس دلته د نور څخه مراد چې دی قرآن دی. او قرآن ته نور ویل سوی دی. نو معلومه خبر چې قرآن په اعتبار د ذات باندې دا رقم نور نه دی چې هغه بلیږي رڼاوي کوي. نو چې قرآن دا رقم کتاب چې هغه کښېږدی هغه لکه څراغ دی ولګېږي، نو بیا خو کورو کې د بجلیانو ضرورت څه دپاره ولو.
قرآن په اعتبار د صفت باندې دا هدایت دی د انسانانو دپاره رڼا ده خلکو ته لار وښیي دا مقصد نه دی چې قرآن کریم دا رقم دغه کېږي نو دلته قرآن ته نور ویل سوی دی که نبی اسلام ته نور وویل سي نو د هغه څه ته دا نور اخلي چې هغه بیا بلیږي او بیا دا رقم رڼا کړي وینې او تیاري چې کوم دی هغه په ختمیږي او لمر چې کوم دی هغه رڼا هغه ختمیږي د نبی اسلام رڼا دونه زیات دا مقصد نه دی چې ذات په اعتبار باندې دا رقم روښانه و والنور الذي انزلنا نو قرآن ته نور ویل سوی دی که هلته دا نور مراد وي نو بیا دلته هم دا نور مراد چې قرآن هم او قرآن چې کوم دی هغه چاته معلوم دی چې دا رقم رڼا نه کوي چې هغه د څراغ غوندې رڼا ده بلکې قرآن چې کوم دی هغه د خلکو دپاره هدایت دی ګمراهي د انسانانو عقاید هغه ورکوي چې کوم فاسد عقاید دي غلط نظریات دي هغه رد کوي د هغو پر ځای باندې رڼا راولي واتبعوا نور الذي انزل معه اتباع وکړئ د هغه نور چې نازل سوی دی د ده سره اتباع وکړئ تاسو د هغه نور انزل معه چې د ده سره نازل سوی دی اوس دلته قرآن ته نور ویل سوی دی نو او قرآن چې کوم دی هغه دا رقم کتاب نه دی چې هغه لکه څراغ دا رقم رڼا کوي بلکې قرآن نور دی په اعتبار د هدایت باندې چې خلک یې ووایي عمل پر وکړي پر هدایت باندې بیا چې جوړېږي نور جوړېږي او د نور څه چې مفسرینو نبی اسلام اخیستی دی هلته تاسو وګورئ دغه تفسیر مدارک کې هغه ذکر کوي والنور محمد صلی الله علیه وسلم لانه یهتدی به نور څه مراد نبی علیہ السلام دی لیکن په هغه په څه وجه باندې څنګه نور دی ځکه په هغه باندې خلکو ته لار ښول کېږي یهتدی به کما سمیه سراجا لکه څنګه چې نبی علیہ السلام ته سراج ویل سوی دی او بل دلیل دا دی قد جاءکم من الله لقد جاءکم رسول من انفسکم تحقیق سر راغلی تاسو در رسول من انفسکم ستاسو د ځانو څخه ستاسو د نفسو څخه الله وی رسول راغلی دی لکه څنګه چې ته نفس هغه شان نبی هم ستاسو د جنس دی سوره توبه 128 نمبر آیت کې ذکر کیږي او بل وګوره قرآن کریم سوره فرقان کې ذکر کوي ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق څه وجه دی رسول لره چې دی خوراک کوي او یمشي فی الاسواق او دی په شارو کې تګ راتګ کوي دا څنګه نبی دی وای نبی چې کم دی هغه به دا رقم ذات وي چې هغه به خوراک نه کوي اور په شارو کې به تګ نه کوي نو اوس نبی علیہ السلام یا دا ټول انبیا چې کم دي دا خوراکونه هم کوي او په شارو کې تګ هم کوي کفارو به ویل دا نبوت دا نبی موږ نه منو نو اوس هم دا زموږ کوم چې بریلویان دي هغه وایي نبی چې کم دی هغه بشر نه وي عام بشر نه وي بلکې دا نور وي نو دا د کفارو نظریه ده چې نبی بشر نشي کېدلی سوره فرقان 9 نمبر آیت کې فتاوی محمودیه کې تر ګودو ښه خبره لیکل سوې ده هغه وایي دا ده کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نفس بشریت میں سب انسانوں کی طرح ہے نبی اسلام اگرچہ په نفس بشریت کې د ټولو انسانان رقم دی چې څه رقم دا نور انسانان دی نبی اسلام دغه رقم انسان دی لیکن اعلیٰ صفات کے اعتبار سے کوئی انسان آپ کا ہمسر نہیں لیکن د نبی اسلام اخلاق او صفات او اعمال دومره قدر اعلیٰ دی چې دغه همسره په انسانانو کې نشته اس لیے ان صفات عالیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ سره راولاش د نبی اسلام دغه ښه اخلاق ښه اعمال دا نظر انداز کی دا اعلیٰ صفات چې کوم دا نظر انداز کی نبی اسلام ته محض اپنی جیسا انسان کہنا چې سره کم معنی زی انسان هم دا رقم نبی اسلام بولو نعوذ بالله دا رقم نه مناسب تعبیر نہیں دا رقم تعبیر نه دی ځکه موږ اعمال چې کوم دي موږ اخلاق موږ کردار دا چیشتی دا اعلی نه دی دا نو ته به خپل رقم نبی ته انسان نه وایې چې د اخلاقو د اعمالو په اعتبار باندې هم ته هغه ته ووایې نه په اعتبار د نفس بشر باندې د انسانیت باندې نبی اسلام دغه رقم لکه نور انسانان چې دي لیکن په اعتبار د صفات عالیو د اخلاق عالیو د اعمال عالیو نبی اسلام تر ټولو انسانانو چې شولو لوړ ولو بیا یو انسان د مقابله نشي کولی دا مناسب تعبیر نه دی چې انسان دا ووایي چې په اعتبار د اعمالو د اخلاقو دا ګرده زموږ رقم ولو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے د دې څخه اجتناب کول پکار دی فتاوی محمودیه جلد نمبر 1 387 صفحه باندې حضرت مولانا مفتی محمد حسن گنگوئی رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده په دې باندې زموږ د مسلک او دغه چې کوم دی هغه ډېر ښه وضاحت کیږي نو دغه بریلویانو چې کوم دی هغه مسلک چې کوم دی هغه ماته ذکر کوي
چې دی نبی علیه السلام ته په اعتبار د ذات باندې نور وایي، صرف صورت د بشر چې کوم دی هغه قایل دي. او موږ وایي ذات چې کوم دی په اعتبار باندې د نوع انساني بشر کې داخلولو، په هغه باندې رجل اطلاق سوی دی. او نور چې کوم دی هغه په اعتبار د صفت او د هدایت باندې دی چې خلق ته د نبی اسلام لار شي، خلق د گمراهی سره باسي، د ظلماتو د کفر او د شرک سره باسي. په دا اعتبار باندې نبی علیه السلام چې شلو هدایت ولو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.